الیمین ګنډاپور یو ځل بیا دوه ډېر غټ بیانات جاری کړي دي. د عمران خان رهایی حوالې سره هم الیمین ګنډاپور یو ډېر غټ بیان جاری کړی، په هغې مکمل ډسکشن کوو. خو دا الیمین ګنډاپور داسې بیانات جاری کړي دي چې دا نه بلاول بوټو مني، نه مریم نواز مني، نه اسټابلیشمنټ مني، مطلب حکومت هم نه مني. داسې قسم بیانات جاری کړي دي. ګنډاپور ویلي دي چې KPK کې مونږ سټوډنټس یونین بحال کوو. د سټوډنټس یونین چې کوم دا ډېر مخکې په پاکستان کې په دې باندې پابندي لګېدلې وه، ډېر ټایم د دې وشو. نو اوس الیمین ګنډاپور ویلي چې موږ دوباره په پاکستان کې نه سوري په KPK کې سټوډنټس یونین چې کوم دی دا بحال کوو. نو اوس د PTI مخالفین چې کوم دی دا نه غواړي چې د سټوډنټس دا یونین چې کوم دی دا د دی دوباره بحال کړي، ځکه که چېرې سټوډنټس یونین جوړېږي نو سټوډنټس کې به سیاسي شعور نور هم پیدا کېږي. سټوډنټس آلریډي عمران خان پکې دومره سیاسي شعور ور واچولو چې اوس دی نه د هر څه تپوس کېږي. نو دی وایي که چېرې د سټوډنټس یونین جوړ شو نو بیا به خو هر څه نه سټوډنټس واقف شي، بیا به زموږ نه سوالات کوي او د هغې جوابات الریډي دی سره نشته دی. نو په دې وجه دی اوس دا وایي چې مونږ سټوډنټس یونین تاسو بحال کوئ، خو د هغې په اعتراض دی. د مسلم لیگ نون حکومت چې کوم دی په دې سټوډنټس یونین باندې اعتراض دی. د مخالفین چې کوم دی ای په دې وجه باندې سټوډنټس یونین نه مني چې بیا به دغه سټوډنټس چې کوم دی د دی نه د هر څه تپوس کوي. جی خبل الیمین ګنډاپور حکومت ته ډېره غټه دمکي ورکړې ده. ګنډاپور ویلي که دا ځل مونږ د احتجاج دپاره راووتو نو بیا به تر هغې کورونو ته واپس نه ځو تر څو چې مونږ عمران خان نه وي رها کړي او تر څو چې تاسو زمونږ ټول مطالبات نه وي منلي. نو تر هغې به مونږ واپس کیږو نه چې تر څو مونږ عمران خان ځان سره رها کړي نه وي. نو الیمین ګنډاپور دا یو بله غټه دمکي هم موجوده کرنټ حکومت لا ورکړې ده. جي بل قاضي فیض عیسی حوالې سره هم حکومت مختلف بیانات جاری کوي چې قاضي فیض عیسی یو ریټایر جج دی او د هغه بېعزتي ولې شو، دا خو د پاکستان بېعزتي کول داسې. خو دې نه مخکې چې کوم نور ججز د هغې حوالې سره مسلم لیگ نون په سوشل میډیا باندې پوسټونه کړي و، د هغې خلاف ناربازي کړې وه. نو اوس حکومت سره صرف ورصرف د قاضي فیض عیسی غم دی چې قاضي فیض عیسی خلاف چې څوک اواز کوي یا د خلاف احتجاج کوي د هغې کارډونه به مونږ بلاکو، د هغې پاسپورټ به مونږ بلاکو. خو بل طرف ته نون لیگ چې کوم دی عمر عطا بنډیال خلاف جج عمر عطا بنډیال چې کوم د هغه خلاف پوسټونه کړي په میډیا باندې باقاعده ناربازي ورپسې شوې وه. یو بل جج خلاف دی ناربازي کړې وه، خو هغه دی له نه ښکاري. خو صرف اوس قاضي فیض عیسی ټینشن دی سره ډېر زیات دی ځکه هغه دی له ریلیف ورکړی دی. بل د مریم نواز خلاف په پېښور های کورټ کې درخواست هم جمع شوی دی. مریم نواز چې کوم پوسټ د عمران خان حوالې سره کړی چې عمران خان به ختمو مونږ، نو د هغې حوالې سره اوس په پېښور های کورټ کې د عمران خان یو وکیل درخواست دایر کړی دی چې ډېر ژر به پرې مقدمه هم جوړېږي. بل علیما خان نه یو صحافي تپوس وکړو که چېرې د علیما خان عمران خان خور دله یادوم که چېرې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ حکومت راغو نو بیا به عمران خان رها شي که نه. نو علیما خان ورته ویلي چې ولې ډونالډ ټرمپ زمونږ پلار دی چې به راځي او د عمران خان رهایي به کوي. لکه ډېر خلک دا وایي چې اوس د امریکا کې هم الیکشن را روان دی، که چېرې ډونالډ ټرمپ د هغې وزیر اعظم جوړ شو نو بیا به عمران خان دپاره په پاکستان کې حالات بدلیږي. نو په دې وله علیما خان ویلي دی چې ولې هغه. خو بل طرف ته د PTI چې کوم وفد دی هغه د ډونالډ ټرمپ خاندان سره په امریکا کې ملاقات هم کړی دی چې د هغې تفصیل به در سره نیکسټ ویډیو کې انشاءالله شریک کما. بل اسلام آباد های کورټ نه غټ خبردار راغلی دی چې اسلام آباد های کورټ حکم جاری کړی دی چې د ګنډاپور ملاقات ته عمران خان سره وکړلی شي، او بل حکم یې دا جاری کړی دی چې عمران خان د خپلو بچو سره په ویډیو کال یا په آډیو کال باندې خبرې وکړلی شي. باقاعده د اډیاله جیل حکام ته حکم جاری کړی دی. جی نو دا تر اوسه پورې اپډیټ تاسو سره مې شریک کړل. ډېره زیاته مننه. والسلام.